طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك طمئن فؤادك إن لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الأحزاب شروع دے رب کریم فرمائی یا نساء النبی اے بی بیانو دا پیغمبر علیہ السلام لستن نیتاسو کا حدن پشانت دیوی من النساء دا بی بیانو دا علمنا یعنی پشانت دیو کست بی بیانو دا علم غندنے ستاسو فضیلت ستاسو شرف دا عامو خزو پشانتی ندے ستاسو مقام گوری دیر اوچتے اے دا پیغمبر علیہ السلام بی بیانو ان اتقیتن کچر زان ساتی تاسو یعنی تقوی کوئی تاسو فلا تخضعن منا پس نرمی مکویا فلا تخضعن پس نرمی مکوی تاسو بالقول پا خبرو کی اجنبی لرا ولی دید پارا فیطمع پس تمام پیداشی اللذی داغ شخص فی قلبی چی پدر داغ کی مرض دا نفاق دے مرض دا فسق دے وقلنا وائے اید پیغمبر علیہ السلام بی بیانو قولا خبر معروفنا خستا خوب پا تیزو الفاظو سرا پا نرم لہجی سر خبر مکویا نرم لہجی سر خبر مکو دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بی بیانو ته دا حکم دی نورو بی بیانو ته خو په طریق اولا سره دا حکم دی اے دغه زمانه خزو هر سړي سره خوله توی زوی مکویا مطلب دا چې خاندی را خاندی ما تیز خبرې کویا انداز تیز کیا اسنه چې داغه په زړه کې څه پیدا شي زړه کې څه راشي دا پیغمبر علیہ السلام بی بیانو تو وقرن اوسیگئی تاسو فی بیوتکن پا کوٹو خپلو کے ولا تبرجن منا مخکارا کوئی زینت خپلا مخکارا کوئی تاسو دول او سنگار خپلا ولا تبرجن مخکارا کوئی تاسو دول او سنگار خپلا تبرج الجاہلیت الاولا تبرج منا پشانت دخکارا کولو د زینت الجاہلیت الاولا د جاہلیت دا ولنی زمانے پشانتے چی پسر بے لپٹی ناچولا بازارونو کی با گرزیدلا حجاب بے نکولا اغی پشانتے مکوی تاسو دا خطاب دا پیغمبر علیہ السلام بی بیانو تدیخو اصلا دی نورو بی بیانو توی دغه زمانی بی بیانو دا نور بی بیانی چی سمر دی اغیتا دا خطاب دی وقرن فی بیوتکن اللہ ورطو وسیغی پا کوٹوخ پلو کی یعنی ضرورت نا بغیر گولی دا کوٹی نا بمنوزی خاص تر دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانو پورے ندے دا خو اصل کی نور بی بیانی یادے دا امت بی بیانو تاوریم بازی روشن خیالا انگریز ٹیپا آچی دا انگریز نا متاثر دی قرآن نا متاثر ندی درب کلام نا متاثر ندی خدا انگریز قانون نا متاثر دی اغی دل تسوی دا خوب دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بی بی یاد کردی دا زما بی بی خوی ندا یاد کردی دا روشن خیالا افرین شستا پا دی ایمان باندے چخپل خزا دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانو باندی خگانی زکا چی دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانو تا الہ العالمین وی چی پا کور کی دی وسیگی چی خطر جوڑ نش او تا داوی چی زما بی بی دا کور نوزی او بی حجاب دی بازار کی گرزی خطر نجوڑیگی او نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی تا دا قیدہ ساتی چی دا کورن نوزی اگر صرف دیتا حکم دے کورن دی نوزی و بس خطرہ جوڑی گی ستا پا ایمان کی فرق دے پا دغا زمانہ کی امارت اسلامی دا حجاب نافذ کو پا دی انگریز ٹیپو بانے اور بل شوے دے اور آچے قرآن نمانی اصل کی ایمان کی فرق دے پا اغی بانے اور بل شوے دے
نو الہ العالمین ورته وقرن فی بیوتکن اوسېږئ بیبیانو د پیغمبر علیه السلام فی بیوتکن په کوټو خپلو کې ولا تبرجنا مخکره کوي تاسو زینت خپله ډول او سنگار خپله تبرج الاولى تبرج الجاهلیت الاولى پشان تدخکاره کولو د زینت د جاهلیت د ولنه زمانه خلقو پشانتی په سر بیلو پټینا چولا بازارونو کې به ګرځیدل حجابونه بین کولا د سیمه کوي تاسو د امت زنانو تاوریا واقمنا الصلاة قائما ومنزل رواتنا الزكاة وركوي زكاة لرا واطعنا الله تعالى الله تبارك وتعالى كويا ورسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم اطاعت كويا إنما يقينا خبر دادا يريد الله إرادة لري الله تبارك وتعالى ليذهب دي پراچ بوزي عنكم ستاسنا الرجس پلیتے دا گناہ اهل البيت يا اهل البيت اي خاندان د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ويطهركم وپاکی تاسو لا تطهيرا معنا پاک ولو سرا مراد تن تزکیه د نفس ده تزکیه د قلب ده ويطهركم پاکی تاسو لا تطهيرا پاک ولو سرا واذكرنا يادوي ما غايتنا يتلى چلستلشي فی بیوتکن پا کوٹو استاسو کی من آیات اللہ ہدایتون دا اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم والحکمت و حکمت اقوال دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سنت ان اللہ یقینا اللہ تبارک و تعالی کان دے لطیفا بارک بین خبیرا خبردار ذات دے دا طول امت با عمالو بانی خبر دے ان المسلمین بعضی بیبیانو ویل چې مومنان په خیر باندې یادېږي دا سړي موږ نه یادېږو آیت نازل شو ان المسلمین یقینا مسلمانان سړي والمسلمات مسلمانان خزي والمؤمنین مؤمنان سړي والمؤمنات ومؤمنان خزي والقانتين تابعدار سړي قنوت په معنا د اطاعت سره المطيعين تابعدار سړي والقانتات تابعدار زنانا والصادقين ورشتیا وينكي سړي والصادقات رشتیا وينكي زنانا والصابرين صبر کوونکي سړي والصابرات او صبر کوونکي زنانا ها اعلی درجه د صبر څه شی ده چې په زنا باندې قادر ته زنا خ قادر په او د الله نه ويریږي صبر وکي زناونه کې نو د اعلی درجه د صبر ده دیم درجه دا چې په جهاد کې نفس صبر کې اون یریږي یا غازی شي حتی تر دې چې شهید شي اون تختی نفس درته وي چې او تخته مړ کېږي او ته نه تختی صبر وکي او دریم درجه دا چې په مصیبتونو باندې په بیماریو باندې تکالیف باندې صبر وکي دا دریم درجه ده نو الصابرین صبر کوونکي سړي او صابرات صبر کوونکي زنانا والخاشعين يريدونکي سړي د الله نه والخاشعات يريدونکي زنانا د الله نه والمتصدقين خیرات کوونکي سړي والمتصدقات او خیرات کوونکي زنانا والصائمين روزنيونکي سړي والصائمات روزنيونکي زنانا والحافظين حفاظت کوونکي سړي فروجهم د زانونو خپلو یعنی فرجونو خپلو د شرمګاه خپل چې حفاظت کوي والحافظات او حفاظت کوونکي زنانه د فرجونو خپلو د شرمګاهونو خپلو والذاکرین ذکر کوونکي سړي د الله کثیرن ډیره والذاکرات ذکر کوونکي زنانه ډیره خادي ټولو د پاره داسې بیان شو آیات کې د دې صفاتو والا اعد الله تعالی الله تبارك وتعالى لهم دلرا مغفرة بخني واجر عظيما ليا وما كان لمؤمن ما كان جائزا لمؤمن ندي جائز د پاره د مؤمن سړي د پاره دایت کله نازل شو نزول د په حق د زینب بنت جحش او د هغه ورور په باره کې عبد الله صاحب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې دا زینب بیبي زید بن حارث صاحب ته په نکاح کې نو زینب او عبد الله صاحب د دې ورور دی انکار وکړو ځکه چې دا آزاد شوی غلامو نو آیت نازل شو وما كان لمؤمن ندي جائز وما كان جائزا لمؤمن ندي جائز د پاره د یو مؤمن لک عبد الله بن جحش شو ولا مؤمنه او نه مؤمن لرا
زینب بنت جحش شو اخته خور ده اذا پاغه وخت کې ندی جایز قضا الله چې فیصله وکړي الله تبارک وتعالى دي ته بیا جایز ندی ور خاک اذا پاغه وخت کې قضا الله چې فیصله وکړي الله تبارک وتعالى ورسوله رسول الله فیصله وکړي امرن د یو کارا بیا دي ته جایز ندی ان یکون دا چې پاتشي لهم دلر الخيره منا الاختيار اختیار بیا دي ته اختیار نشته من امرهم پکار درې کی د الله او د رسول پکار چې بیا دي ته اختیار نشته ومن يعص الله رسول چنا فرمانی وکړي د الله تبارک وتعالى ورسوله د رسول د الله تبارک وتعالى فقد پتا کې سره ضل گمراه شو د سره ضلالن په گمراهه مبین سره ښکارا گمراه شو نو کله چې د آیت نازل شو بس بیا دی ومنله عبد الله سیب او زینب بیبي ومنله نن پنیکا یک زید سیب تا بل ورځ زید سیب اراده وکړه چې طلاق ورکړي زینب بیبي ته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته امسک علیک زوجک بندو ساته بیبي خپل واتق الله د الله نه ویریږه بې ځایه طلاق ما اچوه دې ټیم کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په زړه کې راغله کده طلاق کوي دا به زه په نکاح کوم ځکه چې وای د زما په خوله باندې دی ورکړې دی ته دا یې په زړه کې راغه د دې مقصد دا و چې اولا د ده په زبان باندې دا ورکړی شو بل دا چې دا متبنا زوی نیولی و متبنا ویلی کېږي پردی زوی چې په زوی باندې ونیسي زید صاحب پیغمبر علیه السلام نیولی و په دغه زمانه کې به د خلکو دا ناروا ګڼل بد به ګڼل متبنا ته به خپل زوی ویل دغسې د هغې ښځه به یې ناروا ګڼله ول دې دپاره چې وایي دا وکړمه دا رواج ختم شي رب کریم ورته وایي واذکر یاد کا وخت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تقولو چې تا وویل للذي دپاره دا کس انعم الله چې انعام کړی والله تبارک وتعالی په هغې باندې زید بن حارث په ایمان سره انعام کړی و انعمت و انعام کړی ته علیه په هغې باندې زید صاحب باندې په ازادولو سره چې غلام یاد کا هغه وخت چې وویل تا دې ته امسک بندو ساته علیکه ځان خپل سره زوجکه بیبي خپل زینب بنت جحش واتق الله ويرغد اللهنا رب کریم وت فرمای وتخفي وكنت تخفي وت پټولتا فی نفسك ځان خپل سره امرا یو کار لرما غکا الله والله تبارک وتعالى مبديه من مظهره اخکارک انکه دا غیره چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په ځل کې ویلو چې د طلاق کړنو دا به ز په نکاح کما هغه خبره یادې وتخشى الناس او یریدی ته د خلقونه چې دا خلق به بیا ماته سوی چې دا متبنا یعنی هغه زوی سره نیولې او کنه زیات سي وی وګوره چې د متبنا بیبي په نکاح کړه نو رب کریم ورته والله تبارک وتعالى احق ډیر لایق دی ان تخشاو بان تخشاو دا چې د الله نه ویریږي ته د خلکو نه مې ریګا فلا تخشوا الناس واخشوني خلکو نه مې ریګا الله ول ذکر ما نه ویریږي فلما پسر کله قضا چې پوره کړو زید سے منها د دې زینب بنت جحش وطرا منا حاجتي پوره کړو رب کریم فرمای زوجناک په نکاح کې درکړم مونږ تعالی دغه زینب بنت جحش یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی ولکي لا يكون دې لپاره چې نشي على المؤمنين په مؤمنانو باندې حرج سحرج ستنګي پسکي في ازواج ادعياهم من في نکاح ازواج ادعياهم په نکاح د بیبيانو د متبناګانو کې دا غ زمانو بیبيان چې په زوی سره نیول خپل زوی نه لري خو چې هغه طلاق کی یا مړ شي نو بیا هغه کولای شي ځکه چې تنګي نشي بل دې لپاره اذا پغه وخت قدو چې پوره کړی دا متبناګان منهن د بیبيانو خپلونه وطرا منا حاجت بیا طلاق بیا مو په نکاح کا نو هیڅ حرج نشته ګناه نشته
وکان دی امر الله امر د الله تبارک وتعالى مفعولا کړی شوی یا کیدونکې ما کان علی النبی نشته په نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې من حرج سگنا فیما په حذف د مضاف سره یعنی فی نکاح من په نکاح دا غچا کې فرض الله منا احل الله له چې حلال کړي دلرا مقرر کړي دلرا یعنی حلال کړي دلرا الله تبارک وتعالى له دلرا پدې کې اس ګناه نشتا سنت الله منا عادت جو کړي الله تبارک وتعالى په عادت جوړولو سره یا قانون جو کړي الله تبارک وتعالى په قانون جوړولو سره فی الذین پاکسانو کې خلو چې تیر شوی دي من قبل استانه وړاندې چې کوم انبیا تیر شوی دي پاغي کې هم دا قانونو چې چا به نه نوی بیبیانې وکړي زیات بیبیانې هغې ته هم روا وو تا دپاره هم روا دي وکانه د امر الله امر د الله تبارک وتعالى قدرا منع کړی شوی مقدوره قطعي عادت جو کړی الله تبارک وتعالى عادت جاری کړی الله تبارک وتعالى یا قانون جاری کړی الله تبارک وتعالى په انبیاو کې کوم یو انبیاو کې الذين انبیاو کې یبلغون چې رسول بیا رسالات الله پیغامات د الله تبارک وتعالى ويخشونه ويردل د الله تبارک وتعالى ولا يخشون يردل د انبیاء احدا د یو کس نه الا الله مگر صرف د الله نه دا چې یوازې د خالق نه یریږي دا صفت د انبیاء ده وکفى وکافی ده بالله الله تبارک وتعالى حسیبا حساب کوونکې